غالب خلق په دوی کې فاسقان دي اشتروا دې کافران واغستې دي بآیات الله په عوض د آیاتونو د الله ثمنن قلیلا د دنیا اختیارات او معیشت اغستې دي نو فصدوا عن سبیلی په دقه د ثمن قلیل په وجبانه او د دنیا ته د میلان کولو په وجبانه دوی ځانونه بندي خلقم بندي د سمیلارنه انهم ساء ما كانوا يعملون ډیر ناکار عمل لی چې دا ظالمانې کوي لا يرقبون دا کافران خو انتظار نه کوي فی مؤمن په یو مسلمان کې الا نه د خپل ولی ولا ذمة او نه د معاهدې که د ده در باندې ګونټه سوره شوه بیا نه خپل ولی ته ګوري نه صلحې ته ګوري بیا د واولئک هم المعتدون او دا کسان دا تجاوز کولو والا همداري فإن تابوا اوس دا ترغیب الله توبې ته بیانې که دوی توبه ویستله واقاموا الصلاة او منځ یې وکړه واتوا الزکات او زکاتونه یې ورکړل فاخوانکم فی الدین بیا ستاسو وروریان دي په دین کې نو فإن تاب اجي ونفصل الآيات موږ په تفصیل باندې بیانو آیاتونه لقوم يعلمون هغه قوم ته فیدی چې په هغې باندې څوک پوهېږي وإن نکثوا ایمانهم که دوی معاهده ماته کړله من بعد عهدهم پلس د کلکې عهدنا وطعنوا او بی عیبونه ویرل ستاسو په دین پورې فقاتلوا مړکئ ائمة الکفر د کفر امامان انهم لا ایمان لهم د دوی څه قسم او څه معاهده نشته لعلهم دې دپاره ینتهون چې دا کافران منې شي د کفر نه الا بیا ترغیب دی تاسو جهاد نه کوئ هغه قوم سره نکسو چې هغوی ماته کړې ده ایمانهم خپله وعدې ماته کړې ده هغوی سره جنګ ولې نه کوئ وهمو او قصد یې کړي باخراج الرسول په وتلو په ایستلو د پیغمبر باندې د خپل وطن نه هم بدعوکم دوی شروع کړي و په ایستلو د مسلمانانو اتخشونهم ولې تاسو یریږئ د دې کافرانو نه او والله احق ان تخشاه دا خو ډېره زیاته مناسبه ده چې تاسو د الله تعالی نه ویریږئ که رښتیا چېرته مؤمنان قاتلوهم تاسو دې کافرانو څخه غذا وکئ يعذبهم الله بدوی له عذاب ورکی شدیا بأیدیکم ستاسو په لاسونو باندې ويخزيهم الله به رسوا کی وینصرکم الله به تاسو له مدد درکي په هغوی په خلاف ویشفي والله به خوشحاله کی صدور قوم مؤمنین هغه سینې پرده او چې سینې به پې د قوم د مؤمنانو الله له شفا ورکي یخې به کی ويذهب او لري بکی غیظ قلوبهم د دوی دړونو غصې ويتوب الله الله به توبه قبول لکی اجي على من يشاء هغه چا باندې چې الله تعالی چاته خوښوي والله علیم حکیم الله د ډېر لوی علم او د ډېر لوی حکمت والا ذات دی ام حسبتم مسلمانانو ستاسو دا رایه ده دام خیال لی ان تترکو چې تاسو به پرېښوستلی شئ په دې یو ټکي چې موږ ایمان راوړی دی ولما په معنا د لم یعلم الله الله بلا نه معلوم کړی جا مجاهدین منکم ستاسو نه ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله احد المؤمنین وليجا او نبینی ولی د الله نه سوا د الله د رسول نه سوا د مؤمنانو نه سوا به بل رازدار نیولی نه والله الله پاک خبیر دی خبردار دی بما تعملون ای کافرانو چې تاسو کله عمل کوم عملونه کوئ دریم مانع د جهاد نخی
وې مونږ څنګه جهاد کافرانو سره وکړو کافران خو لګیا دي په جوماتونه جوړوي آب زمزم کې ځای جوړوي نو دا ټول کارونه کوي مونږ سره شریک دي نو الله جواب کوي انما یعمر یقینا جماعت جوړوي مساجد الله جماعتونه د الله من هغه څوک آمن بالله چې څوک ایمان راوړي په الله باندې والیوم الاخر آجی اور پسی او ما کان للمشرکین نشته دینه د مناسبه د مشرکانو د پاره ان یعمرو چې دوی آباد کی مساجد الله جماعتونه د الله حال کون د دوی کې شاهدین چې اقرار کون کی دي په خپل ځانونو باندې د کفر د کفر اقرار په ځان کې ته په جماعتونه جوړه جماعت د الله تعالی د توحید مرکز دی او مشرک او کافر خود مرکز د توحید منکر دی اولئک دغه کسان حبطت اعمالهم د دوی عملونه برباد دي وفي النار په اور د جهنم کې با دوی به همیشه پراته وي انما یعمر بشک آبادول چې کوي د جماعتونو د الله خو الله پاکي کوي مساجد الله چې جماعتونه څوک جوړي هغه څوک دي چې هغه الله نه باندې ایمان لري والیوم الاخر د قیامت پر ورځ باندې ایمان لري واقام الصلاة همیشه منځونه کوي وات الزکات او همیشه زکاتونه ورکوي ولم یخش الا الله او نه یریږي مگر د یو الله نه یری فعسى قریب د اولئک چې دغه کسان ان یکونو من المهتدین دا د هدایت مندون کو نه جوړ شي